د زمزم اوبه چې د کم مقصد د پاره اوس کې نو اقا مقصد په الله پوره کوي او دا خبره زه د ځان نه یا د تجربې نه کومه بلکې په احادیثو سره دا خبره ثابته ده او د صحابه کرامو د آثارو نه ثابته ده تر دې چې بعضې صحابه کرامو د زمزم اوبه څکلي دي نو بیا دا فرمایلي چې دا مې د دې دپاره اوس کله چې د آخرت تنده مې پسې شي جي ماته شي نو که چا د دې دپاره اوس کله چې ذهن مې تیز شي یا د چا د جوړونو بیماری د هغې دپاره اوس کلی یا د چا صحت خراب دی چې شفا راته میلاو شي طاقت مې په بدن کې راشي د کم مقصد دپاره اوس کلی نو اقا مقصد په الله پورا کوي. علامه فاکهی رحمت الله علیه اخبار مکه نومي کتاب کې ذکر کوي چې منګه د معاویه رضی الله عنه سره لاړو حج ته هغه د بیت الله طواف کو مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نفل وکړل او به د زمزم په خوا تیرېده صفا ته وته او وی فرمایل چې یا لکه د دینه مال یو ډولچه را ډکه کوي د دې اوبونه کله چې ورته د زمزم اوبه رالې هغې اوس کلې په مخ یې واچولې په سر یې واچولې او بیا مبارک او فرمایل چې زمزم شفاء وهي لما شرب له زمزم چې کوم دی په دې کې شفا ده او دا چې د کوم مقصد د پاره اوس کلی شي نو د هغه مقصد د پاره دی. معاویه رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې دا د وحی کاتب دی چې وحی براتلا نو مختلف صحابه لیکلي د لیکلا او د په باره کې نبی له سلام فرمایي چې الله معاویه رضی الله عنه په خپل په هدایت وګرځي او د نور د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي صحیح شو لکنه قوم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي او معاویه رضی الله عنه په باره کې راضي نبی له سلام فرمایل چې الله دته د کتاب علم ورکی د حساب علم ورکی او د عذاب نه اوساتي د هغه شخصیت ته نو دلته چې کوم دی ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې دا روایت چې د موقوف سره حسن دی او بعض علما فرمایي چې دا موقوف دی خو د مرفوع په حکم کې دی ځکه په دې کې د اجتهاد دخل نشته چې صحابي دلته خپل اجتهادو کې لازمي به دا خبره د نبی له سلام نه اوریدلی یا به د حدیثو نه معلومه کړي ځکه دا خبره وکړه چې دا د کوم مقصد د پاره اوس کلی شي داغه مقصد د پاره دی او په روایتو کې شته مستدرک هم ذکر کړي دارقطنی هم ذکر کړي حدیث اوږد دی خو هغه سرنامه دا ده چې ما او زمزم وهي لما شرب له دا سره ما او زمزم لما شرب له روایت کې دا سره راځي صحیح شو لکنه نو د دین معلومه شو. ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې زه حج ته لاړم نو ما د زمزم وبوس کلیو د دې مقصد د پاره چې زما د ذهن الله تیز کی د امام زهبي په شان ته جوړ شي صحیح شو لکنه وای شل کاله پس بیا حج ته لاړم او د زمزم وب ما اوس کلی او د اغینه د اوچت رتبه سوال ما وکړو یعنی پته ولګی چې هغه رتبه ته الله رسولیو علامه زهبي سے بل یو لوی عالم دی د هغه رتبه ته الله رسولی نو د اغینه د اوچت رتبه مې سکو سوال مې کوي امید دی چې الله ما ته سکیږي نصیب کی. نو زما محترم تاسو دې ته سوچ وکئ چې د زمزم اوبو ته الله څومره کمال ورکړي او دا چې د کم مقصد د پاره اوس کلی شي نو هغه مقصد په باندې الله جل شانه سکی پورا کوي دا نور مسلمانانو تم ورسوي نو زمونږ استادو د پاره بم د اجر خبري وصلی الله علی النبی په غیر مسلم باندې د زمزم وبس کلی شي کنه د مدینه منورې کجوري په خوړلې شي او کنه بعضی مسلمانان داسې وي چې په گاوند کې غیر مسلم اوسیږي هندوان سیکان عیسیان وغیرہ چې د هغوی سره ناسته ولاړه وي لین دین وي یا تعلقات وي نو که دغه مسلمانان حج یا عمرې له لاړ شي او د هغه ځای نه ځان سره د زمزم اوبه راوړي او یا ځان سره د مدینه منورې کجوري راوړي نو دا چې څنګه په دې مسلمانانو کې تقسیمای نو آیا غیر مسلم له ورکولې شي کني شي ورکولې یا بعضی مسافر داسې وي چې د حج او د عمرې نه واپس شي نو په دیره کې ورسره غیر مسلم مزدوران وي نو آیا پاغوی باندې د زمزم وبسکل یا د مدینه منورې کجوري په خوړل دا جایز دی او که جایز نری د دې جی جواب دا دی چې کتا ته پته وی چې دا غیر مسلم داسې دی چې غیر مسلم دی خو د شاعر الله توهین نه کوي د الله د دین چې کومې نښې دي او کوم څیزونه دي د هغې توهین او سپکاوی نه کوي بلکې څنګه چې مسلمانان د اوبه وڅکي یا د کجوره وخوري دقه شي به دام وڅکي او کجوره به وخوري نو بلکل یې پسکلی شي او خوړلی پې شي په دې کې څه ګناه یا خرابي هغه نشته دی. که تا ته پته ده چې دا غیر مسلم د خپل کفر سره بد اخلاقه دی
او د اسلام څخه قدر ورسره نشته، توهین کوي، د شاعر الله عزت نه کوي او دا به د دې سپکاوي او توهینو کې دا خطره شته، نو بیا کافر له ورکولو نه دي پکار. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د زمزم د اوبو خرڅول څنګه دي. نو جواب دا دی چې د زمزم اوبه چې دي دا د چا شخصي ملکیت نه دی، هر څوک د دې نه استعمال کولی شي. خو یو کس داسې دی چې هغه د دې دپاره پیکینګ برابر کو، تکلیف یې وکړو، د اوبې حاصلې کړلې، صحیح شوله که نه؟ نو اوس دا د دې مالک وګرځېد، که دی په خپله استعمالولی شي، د دې د اجازت نه بغیر بل څوک نشي استعمالولی، او دی خرڅولی شي، ځکه چې د دې لپاره تکلیف کړی دی، پیکینګ یې تیار کړی، بوتلې دي، کین دی وغیره. نو که دا خرڅوي او بل کس یې ترې اخلي، نو خرڅول او اخیستل یې څه دي جي؟ دا جایز دي. بله مسله دا وکړه چې د زمزم په اوبو باندې مړي ته غسل ورکول څنګه دي. نو جواب دا دی چې د زمزم په اوبو مړي ته غسل نشي ورکولی، مناسب نه ده، ځکه چې د هغه د بدن نه د نجاست د راوتو خطره ده او په دې سره نجاست پاکول دا مناسبو نه دي او په کار نه دي. که یو مړی داسې دی چې د مخکې نه د جنابت په حالت کې او بیا مړ شو، نو بیا خو د بدن بالکل دغه د جنابت حالت دی، نو جنابت د حالت د پاکولو دپاره د زمزم اوبه دا منع دي، دا نشي استعمالولی. که نورې اوبه نشته دی او صرف د زمزم اوبه موجود دي، نو بیا خو پې باندې غسل ورکولی شي. دا مسله ده. دا مسله پکې شته که د مړي بدن صفا شو که نه، غسل دې ورکو په نورو اوبو سره او بدن یې صفا شو، او بیا د برکت او د تبرک دپاره د ده په سر یا د ده په بدن باندې اوبه د زمزم اچې، نو دا پې بیا اچولی شي، په دې کې څه خرابي نشته دی. دا ډېر اهم مسایل دي او ټولو مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی، نو د هغې سره لازمي شریک کوي. وصلی الله علی النبی الامین.